أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما صدقت يا رب العالمين. درود شریف وایي. دی آیاتونو کې الله رب العزت د مؤمنانو اغنو صفات ذکر کوي. د مؤمنانو صفات شروع چې بای دای صفات دي او دا خاص مؤمنان خاص خلق د الله رب العزت دادي د هغې تذکره کېدله. نو په هغې کې اوس بعضې صفات چې کم پاتې د هغې ذکر الله کوي. الله وایي دا مؤمنان هغه کسان دي والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي لا یدعونا چې دي نه رابلي آواز نه کوي ما الله سره د الله تعالی الها آخره بل خدای ته بل الله ته بل معبود ته آواز نه کوي د الله سره. ولا مطلب دا چې لا اله الا الله ویل ده نو په لا اله باندې وفا کوي. څه کوي؟ لا اله الا الله ویل ده نو په دې باندې وفا کوي. الله دې توفیق راکړي. الله وایي والذین او دا هغه کسان دي لا یدعونا چې دي نه رابلي مع الله سره د الله تعالی الها آخر بل خدای لره ولا یقتلون النفس التي او دي نه قتل کوي او نفس لره التي هغه حرم الله چې حرام کړي دی الله تعالی مړه کول د هغه الا بالحق مگر په جواز شرعي سره. توجه دې خوا ساته. الله رب العزت فرمایي چې دی قتل نه کوي د چا چې الله رب العزت د هغه عزت د هغه مړه کول دا حرام کړي مگر په جواز شرعي سره. جواز شرعي څه شی دی؟ یو کس اسلام را او نعوذ بالله من ذلک او دی د اسلام نه وړی ده نو اسلام بیا د اجازت کوي چې د 3 ورځو کې مطمئن کا کدی نه مطمئنیږي نو بس بیا د سزا مرګ ده. د کشان قصاصا یو کس بل مسلمان یا بل کافر یو ارسو پیتا سر په معاشره کې اوسېږي هغه تعالی دغه در کې ټیکس تر کې وغیرہ دا هغه قتل کو چې هغه قتل کو دی به قصاصا قتل کیږي. دویم نمبر. دریم نمبر یو کس واده کړی دی زنانه واده کړ او واده شوی ده او دی زنا وکړه نو په رجم کې بچی دی بیا دی دواړه دا به مړه کیږي. نو دغه درې چیرې دا ډایرک په ډایرک داسې صورتونه دي چې دی کې بله لار نشته. اوس که قصاص کې یو کور والا مافي وغیره وکړي نو کیږي خو چې حکم وغیره لاګو شي نو بس بیا کیسه ختمه شوه. صرف قصاص کې دغه روزي بیا په دې کې نور چې کم دي بغات وغیره باغیان هغه وروستو بیا لاندې کیسې دي مسله خو ډایرک په ډایرک دا درې دي چې د دې حکم الله رب العزت الا بالحق مگر په جواز شرعي سره شرعي ته ورته د اجازت ته که د دې قتل یو کس کوي خو حکومت وقت نو هغه قتل کولی شي. نو مؤمنان به هغه کسان وي چې دې د به د هېچا قتل نه کوي که کوي کوم چې په جواز شرعي سره ثابت وي چې به د دې قتل جایز نو هغه کوي او بل څه به نه کوي بل به چې دغه مؤمنان الله نه ما سوا بل رب ته آواز نه کوي بل ولا یزنون و زنا بن کوي ومن یفعل او هغه چا چې وکړو ذلک دغه کار یلقا نو ملاقي بشي اساما د څه سرې د عذاب سرې. ومن یفعل او هغه چا چې وکړو ذلک دغه کار یلقا نو دی به مخامخ شي اثاما ګناه د سزا سرې سزا د ګناه سرې. خبره داره الله رب العزت فرمایي چې چا دا ګناه وکړله نو دی به بیا خپل سزا سره مخامخ شي. دا درې کار یې وکړل نو ګناه سزا سره به مخامخ شي. یضاعف له العذاب زیات بشي د ده دپاره عذاب یوم القیامه دی په ورځ د قیامت ویخلد او داخل بشي فیه داخلیږي به یا داخل بشي فیه په دې عذاب کې مهانن ذلیله. الله رب العزت فرمایي په دې عذاب کې به ذلیله داخل شي چې څوک دا درې کار وکړي. نو حضرت وحشی رضی الله تعالی عنہ کم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مبارک دا شهید کړو هغه اسلام ته زړه راوچت شو چې
اسلام ته زړه راوچت شو نو دا لومبني آیات چې ما کوم وي دای رسول الله صلی الله علیه وسلم پس راولېږه چې اسلام ته میړه کیږي خو دې کې خودري خبرې دی یو دارا چې شرک به نه کړي نو زه خو مشرکم دویم نمبر دارا چې زنا به نه کوي او زمانه خدا شرک په زمانه کې زنا شوې ده او درېمه دا چې قتل به نه کوي نو ما خو امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کړی درې خبرې او اسلام ته اړه کېده رسول الله صلی الله علیه ګوره چې بل کس هغه به چې او تر دې راله وشته دی ځکه ته پکې لا خبرې کې که راځي راشو که نه راځي مه راځه رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین دی صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نه سوال کوي خدایا نرمی دی حکم کې لګا راواله نرمی پکې راواله نو الله آیات را نازل کو الا مگر من هغه څوک تابه چې توبه وباسي و آمن او ایمان راوړي و عمل او عمل کی عمل صالحا د نیکه او چې څوک توبه وباسي ایمان راوړي او عمل کی د نیکه نو الله وی فاولائک بس دا کسان دی یبدل الله چې بدل بکړي دی لرا سیئاتهم گناهونه د دوی حسنات پنیکو سرا وکان الله یقینا دی الله تعالی غفور الرحیم بهنه کوونکی او رحم کوونکی نو الله رب العزت آیات را نازل کوي چې څوک ایمان راوړي توبه وباسي ایمان راوړي او عملو کې د نیکه نو دلره به د ده دا ګناهونه بدل کم په څه باندې په نیکو باندې نو عبدالله ابن عباس صاحب وایي کفر به بدل کی په اسلام باندې لکه مسلمان یې کی نو اسلام باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اسلام چې دی مخکینی هر څه ختمی چې مخکې در نه څه شوي هغه در ټول ختم کی اثرینو داسې انسان شي گویا دی د مور نه پاک پیدا دی نو ګوره یوه خدا خبره ده او یو دا ده فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات چې حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت چې دی دا بنده خپل ځان ته پیش کړي او دته به وایي واړه واړه ګناهونه به ورته یادوي چې مثال پته ورته په روډ باندې روان وي کیله دی وخوړله نو پوستکي دی وغورځو بیا تا ته پته نه وه خو څوک راله هغه پې درز وخوړه دا کار خو تا کړو پوستکي تا غورځولی و د کور د صفایۍ د خیال نه ساته د جومات د خیال نه ساته خلکو سره د ایس بیس شور کو وغیره داسې مختلفې واړه واړه چې کوم ګناهونه یا به ورته ووایي نو چې دته واړه واړه وي دی به ځان سره داسې یعنی راګیرئ بیا ګناهونه دی به وایي چې خدای پاکه دی خو غټ غټ ګناهونه مو چې هغه چېرته یاد نه کړي هغه چېرته یاد نه کړي خدای پاک به ورته وایي ځه تا ته مې ستا ګناهونه معاف کړه څه مې وکړه ګناهونه مې درته معاف کړو په نیکو مې بدل کړه دی ورته چې خدای هغې کې خو غټ غټ ګناهونه مو نور هم ورسره وکنه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په تبسم شو هغه ورته چې هغه مې هم دله په نیکو بدل کړي نو خیر خبره دا وه بیا چې دی ومن تاب هغه چا چې توبه وباسله وعمل او عمل یې وکړو صالحا د نیکې فانه نو بس یقینا دغه بنده یتوب او چا چې توبه وباسله او عمل یې وکړو د نیکې فانه نو بس یقینا دغه بنده یتوب د رجوع کړه الی الله الله جانب ته متابه په رجوع کولو سره نو ما درته وی خبره دا وه چې وحشي رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې خط راولېږه او خط کې ورته وی چې ایمان ته مې زړه کېږي خو خدای پاک آیات را نازل کړی دی چې والذین لا یدعون مع الله الها آخر چې کم کس د خدای پاک سره شریک نه جوړ کړي ولا یقتلون النفس التي او بل کس نه قتل کړي مگر په جواز شرعي سره ما شرک هم کړی او امیر حمزه صاحب مې شهید کړی دی بل خبره ده الله وی چې ولا یزنون چې زنا یې نه کړي او زمانه زنا شوی ده د کفر په دور کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم رحمت للعالمین پیغمبر الله تعالی سوچت کو الله تعالی سوچت کو خدای پاک دې حکم کې لګا آسانی راولا الله آیات را نازل کو الا من تاب و آمن و عمل صالحا چې چا توبه وباسله او چا د نیکی عمل وکړو وحشي رضی الله تعالی عنہ بیا خطر ولېږه وي خدای پاک په کې کېد لګولې دي چې الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا چې چا د نیکی عمل وکړو ایمان خو به راوړم خو د نیکی د عمل څه پته لګي نیکي به کوم که نه د دې څه پته کېږي زمانه ګناه وشي د قیامت پر ورځ به خدای پاک ما ته وایي چې زه خدای نه معاف کوم ما خو ورسره کېد لګولي و د نیکې
نو الله رب العزت ته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس اوچت کوي خدایا د حکم کې لږ آسانی راوله. نو آیات را نازل شو ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک. پنځمه سپاره کې تیر شوی دی. وی الله رب العزت چې دی بخنه کوي د هر ګناه علاوه د شرک نه. د شرک بخنه نه کوي چاته، نور د ټولو ګناهونو بخنه کوي. خو لمن یشاء چې چاته وغواړي. نو بیا وحشي رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه کله لاړ، نو وحشي رضی الله صحابي وجونګ نو وحشي بیا هات رولېږه ورته خدای پاک خو پکې کېد لګور دی الا من یشاء، مگر چې چاته وغواړم. نو خدای پاک د قیامت پر ورځ وی چې تا ته خو مې نه وغوښته، ما خو پکې دا ویلو چې چاته وغواړم، دې کې خدا نشته. نو الله رب العزت آیات را نازل کړ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اے بندگانو، اے هغه کسانو چې بازانم ظلم کړي، زما بندگانو، زما هغه بندگانو چې بازانم ظلم کړي دي، لا تقنطوا من رحمت الله، زما د رحمت نه مه امید کیږي، زما درته راشي. اور الله رب العزت څومره رحیم ذات دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره په دې امت باندې مهربان دی. نو الله آیات را نازل کړي چې زما د رحمت نه مه امیده کیږه. بیا وحشي رضی الله تعالی عنہ راغی ایمان یې نو خبره دار الله وی والذین او هغه کسان لا یشهدون الزور. بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای ایمان راوړ. بیا ورته شهادت خبره کوي. پالی وی پر دغه باندې ماته دوه کسانه والا شو چې یا علي صاحب شهید کا یا امیر حمزه صاحب شهید کا. نو بیا چې تا ته ازادي ده. وی زه بچون کې امیر حمزه صاحب دواړو لاسو باندې توري چلولې او هغه له څوک مخې له نشو ورتلې. نو زه د یو ګټ شاته کېناستم او د لرې نه مې غشې راښکه چې ومې ویشته په هغې باندې. نو ایسر شهید شو، ورنه زه مخې له نشم وتلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای وی ټیک ته ایمان دې مروړ، الله ته قبول هم دی، خو داسې خبره ده چې کوشش کوه ماله مخې له مه راځه، ځکه چې ما ته به د تره مرګ را یادېږي. هغې کې وجه دا و رسول الله صلی الله علیه وسلم یاسې نه زما په زړه کې څه راشي او دا به د ده د ایمان دپاره خطره بیا وګرځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې چې څه راشي د امتي دپاره، دا به د ایمان خطره وګرځي. نو ورته وایي د دې وجې بیا د دې نه پس وحشي رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم له چرته په مخ د دې پیرین علاوه بیا نه دی راغلی. یا به ورته و تاریخ ولا لیکلي د ور په چودونو کې چرته د سیډون نه تماشا کوله، او یا به یو سیټ ته چرته لرې ناسو د خلکو نه پانه. او بیا چې د وخت لوی کافر چې دی هغې مردار کړی دی، نو بیا وی چې تلکه به تلکه وي برابره شوه کیسه. اخوا مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تره ویشتو شهید کړی مې او دې خوا چې چا د پیغمبرۍ دعوه کړې وه هغه مې مردار کړ. نو کیسه برابر شوه. اوس مې د زړه یخ گزاره اوسو شوه. اوس به هم چې خدای پاک به راځه نرمي وکړي. والذین او دا هغه کسان دي دا مؤمنان دا خاص اولیاء الله هغه کسان دي لا یشهدون الزور چې دی ارتکاب د شرک نه کوي یا دین راځي دروغ وته. مسلمان بچی دروغ بنوي خان مسلمان کې به دروغ نه راجمع کیږي، دی به بی ایمانه نه وي، امانت کې به خیانت نه کوي. الله وی والذین او دا مؤمنان هغه کسان دي لا یشهدون الزور چې دی حاضری نه کوي، راتګ نه کوي، حاضری نه کوي. الزور دروغ وته. و اذا مروا هر کله چې دی تیریږي باللغو بس باندې په لغو کارونو باندې مرونو تیریږي کراما معزز تیریږي معزز الګ الله کارونه کی ګوره هغه کارونه چې داغه پیدا نه وي او چې ګناه وي هغه خاصم ځان لکی سره چې داغه د سره پیدا نه وي نو دی چې باغې باندې تیریږي نو ځان بچکون کی تیریږي، یو معنا ځان بچکون کی تیریږي او داسې معزز تیریږي، شریفانه طریقه باندې تیریږي. د خلکو په شان چې دا غیر شریف خلک وي چرته چې دې سیس کیږي هغه مر سره ودرېږي الله او یو سبل ساغه مر سره خپل جامه خراب کینه دې داسې شریفانه ته ورته تیر. والذین او په هغه او دا هغه کسان دي اذا په هغه وخت کې ذکرو چې ذکر وکړي شي یا دهانی وکړي شي بیا آیات ربهم بآیاتونو د رب د سره یا د آیاتونو د رب ددنه نو لم یخروا دی نه ورزیږي علیها په دې آیاتونو باندې سمن کانو عمیانا اولاندو. الله رب العزت وی داسې په نور پریوزي چې کانه لاندې بس او مکه شامی یا یو معنا یا بلا لم یخروا دی انکار نه کوي علیها داغینا سمن کانه و عمیانا اولاندو داسې لون کون انکار دی نه کوي بس دی چې دی سم مسلمانې په تور باندې راشي دا خپل مهرونه چې د لونتوب د کونتوب دا ختم کوي اسلام راوړي
یا مسلمانان وي بای باندې کلک ودرېږي. والذین او دا مؤمنان ها کسان دي یقولون چې وای دي ربنا اے رب زمنګا، د مؤمنانو به دعا دا وي اے رب زمنګا هب لنا راکی منګ ته من ازواجنا زمنګ د بیبیانو نه و ذریاتنا زمنګ د بچونا قرة اعین خوشحالی اے قرة اعین یخوالی د سترګو. مؤمن بس دعا کوي چې خاص بندوي د الله، دا د مؤمنانو صفت دی، د اولیاء الله صفت دی چې دی د خدای نه سوال کوي، دی به وایي چې خدای پاکه دا بچي او سترګې دا بچي او دا بیبیانې زمونږ دپاره د سترګو یخوالی وګرځوه، به معنا زمونږ دپاره خوشحالۍ والا وګرځوه چې د خوشحالۍ سبب زمونږ دپاره وګرځي. دا به مؤمن سوال کوي. الله یې توفیق راکړي. نن مؤمن سوال هم نه کوي، نو سوال به کوي د الله نه. والذین او دا مؤمنان ها کسان دي یقولون چې وای دي ربنا یا رب زمنګا هب لنا راهبه کی منګتا را توخبه کی منګتا راکړې منګتا من ازواجنا د بیبیانو زمنګنا و ذریاتنا د اولادو زمنګنا زمنګ د اولادنا زمنګ د بچیانو نه قرة اعین خوشحالی وجعلنا وګرځو زمنګ او وګرځو منګا للمتقین د متقیانو د بارا امام وګرځو منګا. نو کو خاصه کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو هغه امام د ټولو پیغمبرانو صلی الله علیه وسلم. بیا د امتیانو سره خاص دی. علماء لیکلي دي چې کم بنده د خدای نه غواړي چې خدای پاک ما د امت امام وګرځوي، دای د پر بس کې منډه طلب هم یا علم بم کې سټک بم ټک پک باکې لګیا وي، خو چې څوک دا سوال کوي چې خدای پاک د امت لپاره امام وګرځوي نو دې کې ډیر زیات ثواب دی. الله رب العزت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د ابراهیم علیه السلام ته فرمای وی تما د خلکو د پر امام او پیشوا وګرځولې. نو اوس دا بار چاته نه ملاوي، بیا چاته ملو شو چاته ملو نه شو، صدا سینه د چیر کسته بیا امامت ملاويږي، او چې چاته ملو شو نو مرتبه بیا اوچته ده. البته احتیاط هم پکې زیات دی ځکه چې سزا هم سره سمانه ده، د ټولو خلکو ذمہواری ده وغیره، احتیاط هم پکار دی خو امامت هم پکار دی. اوس مثال پتاور چرته راله एकदम را یوځای شو یو څو کسه نو جمع وکړه یو کس پکې امام شه، سبا تاسو ابدي د یو بل امامان جوړیږي چې پړه کې یو بل ته خلک ساتي، یا چې داس د بازار جمعات دی یا چرته شاړه ده بالکل ځان لمونځ کې یو کس نو بس یو کس پکې مخکې کې نور ورپسې ودرېږي. وجعلنا للمتقین اماما. علماء لیکلي دي دا وظیفه، بلکې موږ سره خپل حضرت نور الهادی په سبب را اجازه راکړو. نو وجعلنا للمتقین اماما چې څوک دا ډیر وای الله رب العزت فرزګار جوړي، نو هغه بیا داسې وي چې انا جعلنا للمتقین اماما، خدای پاک موږ لره وګرځوا د متقیان لپاره امام. وجعلنا وګرځو موږ لره للمتقین د متقیانو لپاره امام. اولئک دغه صفات والا کسان دي یجزون چې بدله کې به ورکول شي دي دا الغرفه محلات بنگلي. الله رب العزت فرمایي چې دا صفات پکې دا کم چې تیر شو پرونو نن روان دي، نو دا صفات چې بچا کې موجود وي دي ته په جنت کې اعلی محلات ورکو، اعلی محلات او دومره یعنی د پوم نن سبا حساب سره پوم والا د پومونو حساب والا وې داسې به وي د هغې بیډونه وغیره چې یو مسلمان وي چې دا د ما ته راښکته شي هغه بدنګ وي ده ته به راښکته شي، دی به پې کیني او د 500 کالو په مسافت باندې به دنګ شي. سورې به داسې وي دغه جنت کې چې د لکم خدای پاک ورکي ای د دنیا سورې دی لږ شانتې وګرځه که ډېر اوږد وي ختم به شي. اس به چې دی تیز اس به د هغې لاندې سوونو کاله ځغلی او هغه سورې به نه ختمیږي. هر یو څیز یې ناشنا دی او الله رب العزت استقامت په شریعت را نصیب کړي او الله دې دغه موږ ټولو مؤمنانو ته نصیب کړي. نو کوشش به د هغه کور دپاره کوې کوم چې ستا د پلار میراث دی، پلار نیکه میراث دی، نو چې څنګه د دنیا دا دی دغه شان د جنت هم د آدم علیه السلام د هغې نه راکوز شوی دی. نو کوشش پکار دی، الله یې توفیق راکړي. اولئک دغه مذکوره صفات والا یجزون الغربة دا بدله کې به ورکول شي دي داسې محلات الله دې را نصیب کړي بما په سبب د هغې صبرو چې دی استقاموا علی التوحید، دی استقامت اختیار کړی په توحید باندې الله دې را نصیب کړي. بما په سبب د هغې صبرو چې صبر یې کړی مختلف کله بیماری کله یو څه کله غم کله تکلیف دا به راځي انسان دی څه خدای هو نه چې په یو حال کې به په یو حال کې خو به هر ټیم نه
ویلقون او پیش کولی بشي دی دا پیها په دې جنت کې تحیتا مبارکی الګه مبارکی ورته په جنت کې پیش کولی شي ښا وسلاما او سلامتیا فرشتي به مرته سلامونه کوي الله دې را نصیب کړي خالدین فیها همیشه به پدې کې حسنت خایسته دی خکل دی مستقرن په اعتبار د اوسېدو سره و مقام او په اعتبار د دې رکیدو سره په اعتبار د ورتلو سره په اعتبار د پاتې کېدو سره دغه جنت چې دا ډېر ښکلی ځای دی د الله د دوستانو ځای دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځای دی د تمامو پیغمبرانو د صحابو د اولیاو د بزرګانو علماو ځای دی الله دې موږ ته نصیب کړي قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یعبأ بکم قل ورته ووایه ای پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما نکویم یعبأ بکم ما یعبأ بکم نکوی پروا الله رب العزت پتا سو باندې نکوی پتا سو باندې ربی نکوی پتا سو باندې پروا ربی رب زما لولا ولی لولا په هغه وخت یا لولا زکا دعاؤکم قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یعبأ بکم نکوی پروا الله رب العزت نکوی پتا سو باندې پروا ربی رب زما لولا دعاؤکم که چرته نه و دعا غوښتل ستاسو د دعا نه مراد یا دا دی چې بعضې کسان وي هغې مخکې دې کې داسې و چې هغه اهل کتاب بیا ایمان نه وروړی نو مخکې خو عبادتونه کړي که نه که چرته همدغه عبادتونه الله وی نه کړی نو زما په تاسو پروا نه وه یا لولا دعاؤکم د دې نه مراد چې دی که چرته نه وي په تاسو کې دعا غوښتونکي ته زما به د دې ټولو خلکو پروا نه کړې دا ټول به مې د الله په یو ځای باندې هلاک کړی وي چې څوک زما بندګي نه کوي خو که په تاسو کې ضعیفان خلک نه وي کشران نه وي په تاسو کې الله ویونکي نه وي په تاسو کې الله رب العزت ته لاس اوچتونکي نه وي یا بله معنا علما کوي لولا دعاؤکم که چېرته عامو بندګانو کې تاسو کې دعا غوښتونکي نه وي نو دعا به غواړئ په هر حالت کې یا په تاسو کې الله ته آواز کوونکي نه وي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ما یعبأ بکم لا یبالی بکم نکوي پروا په تاسو باندې ربی رب زما لولا دعاؤکم که چېرته نه وی تاسو آواز کوونکي دته الله ته آواز نه کو ولې فقد کذبتم ځکه چې تاسو خو دروغجن ګڼلی دي تاسو خو دروغ ګڼلی دي د غرسم خو دروغ وګڼل دا خو تاسو کې بعضې خلک دي یا داسې دعا وکړه بعضې علما داسې هم کوي لولا دعاؤکم که چېرته تاسو آواز نه کو دعا هم نه کول الله ته په وخت د سخته کې په سخته کې خو بیا چې کله کشتۍ کې ګیر شي نو چې تپوس ته الله رب العزت وی وکړي چې دا پیدا کوونکي څوک دی بچ کوونکي څوک دی دی ورته چې الله نو خبره دا ده الله وی که په دې سخته کې م آواز نه کوم ماته نو بیا به م چې دی زما پروا نه وي اوس یقینا ځکه ولې فقد کذبتم بس یقینا تاسو جټلو کړي دروغ هم ګڼلي دغه دروغجن کړي هم دي دغه فسوف یکونون بزر دي چې شي به لزاما د عذاب لازم دغه عذاب به چې دی دا په دې باندې لازم شي فقد کذبتم بس یقینا تاسو دروغ ګڼلي دغه فسوف یکون لزاما بس ان قریب بشي دغه عذاب لازم د عذاب به په تاسو باندې لازم شي او دغه عذاب به بیا راټینګ کي او تر هغې پورې که زه تاسو ته دا صبر کوم وغیره نو دا د دغې د مذکوره څیزونو یا تاسو کې دعا کوونکي دي یا تاسو کې چې دی څوک په سخته کې اواز کوي وغیره الله رب العزت راله توفیق راکړي